بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اسمان هر هغه شی کل ما یعلوک یسمى سما چې کوم شی ستاسو د سر د پاسه لغت کې هغه ته اسمان وایي. صحیح شو. سوچ شی لري ورسي وای اسمان ته ورسو وای دا څه کنه. صحیح. ته وای کوم ځای اسمان کې ناست چې لوړ سره ناست وای کوم ځای اسمان. نو هر هغه شی چې په سر بری هغه ته اسمان وایي. دلته اسمان عبارت ته د وریه دی نه. نازل کړي دی الله تعالی من السماء دوریزنا ما انبو فصالت پس بهدل دی اودیتون وادی ویلیز وادی ویلیز بقدرها تر ډکوالی دی. یعنی دومره ډیر باران شوی چې ویلیز ټول د اوبو ډک شوی دی. فاحتمل السیل پورته کړي دی سیلاب زبدن زګ. تاسو هم زګ وایي آپ سرچی زبدن زگ رابین وسطح دوبو بانے پورتا ومما یوکدون غلیف النار او آغشے یوکدون غلیف النار چی دی اغیبان بلول کئی پور کی ابتغاء حلیتن دگانے جوڑو رد. تاسو گانا وائی مونگا تا کالے وائی. تاسو کالے دیتا وائی. مونگ کالے دسرو در و دسپینو در آنیتا وائی. عربی کے ورطا حلیہ وائی. حلیہ ابتغاء حلیت طلبی داغین گانا یا کالے جوڑول او متاعی یا نود ضرورت سامان زبدن پاغیبان ام زگ رازی مثلو پشان د زگ دیو بو. اس دا اللہ تعالی مثال ورکی کہ دا حق و دا باطل معرکہ دا با انسانی تاریخ کے ہمیشہ روانی. دا حق و باطل معرکہ ځکه دنیا کې به حق هم وي او باطل به هم وي. نو چې وینو معرکه به خامخا روانه وي. بعض اوقات وقتی طور باطل په حق باندې غالب راشي او دا حق تر لاندې پټ شي. حق تر لاندې نو الله تعالی فرمایي چې د سیلاب هم تاسو کتلی کله دا زک په دومره غالب راشي او بنخ کاری صرف زخ کاری او بنخ کاری صرف زخ کاری. یا الله تعالی فرمایي چې تاسو زرګر وایو ورته زرګر د زرګر دکان کې و مکتلی چې هغه دا هغه کټوري کې دا سره در ورواچي دومره زک راشي ازر نخکاری اثر زر نخکاری. اوس الله تعالی فرمایي چې اوس د دې سرو زرو او د دغه زګ یا د اوبو د زګ مقابله وکا. د دې زګ ځان خپل څه وجود نشته بلکې د دې وجود مرهون منت ته د اوبو د دې زګ وجود مرهون منت ته د سرو زرو. خبر رااله او انجام کار د غزک ختمیدون کې دي او په پاتې کېدون کې دي. د غزک ختمیدون کې دي سرا او سپین زر پاتې کېدون کې دي. خبر دې کړه نو الله تعالی فرمایي چې تاسو هم امین دل برداشت کېږئ. ما بظاهر ک باطل فار ټایم دی غالب امراشي خو بل عاقبت د حیثیت د زګ دی دا به ختميږي او غلان دې کوم شی ته پټ شوی د حق هغه بحکار کیږي. صحابه مثال ورکړه کذالک یضرب اللہ دغرنگ بیان اللہ تعالی مثال للناس خلق کذالک یضرب اللہ الحق دغرنگ اللہ تعالی بیان حق و باطل پا مثال سرا فاما الزبد ورچ زگ دے فیضب جفاءن دے لالشی وچشی. جفاء مانا وچشی. وَعَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ چاغشے دے یعنی اوبا اسر زر چھ نپور کئی انسانانو تا فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ دا باقی پات شزما کے كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ دغرنگ بیانے اللہ تعالی مثالنا للذین استجابوا خلق دپارا استجابوا چاغی اجابت کرے دے لربهم دا دعوت دا پروردگار قبول کرے دعوت دا پروردگار دا خلق دپارا الحسنى بہترین جزادا والذین آکسان لم یستجیبوا له
چې دای اجابت نه کړي قبول نه کړي دا الله د دعوت لو ان لهم دایب ارزو لري د قیامت پورس دا چا چې نن دعوت نه قبول کړي الله تعالی وې دې په قیامت پورس تمنا کوي دسو لو ان لهم ما فی الارض جميعا کاشر دوی په اختیار کې ما هغه ټول سامان چې پزما کې دې جميعا ټول ومثله معه او دمر نور والسرا لفتدوا به چې دای پاغه باندې فدیه ور کړې وی الله تعالی تا غضب نه الله تعالی وې دا چا چې اجابت نه کړې قیامت پورز بدوی دا غواړي دا به خواهش کاش چې ټول دنیا مالکان مونږ وي کاش چې ورسره یو دور دنیا بلوي چې دا دوه دنیا غانه مو الله تعالی آفر کړو چې دا قبول ته موږ د سزا نه خلاص کړي اولائک دا کسان لهم سوء الحساب د دوی د پارا ناکار اکاؤنټیبلټی دا نو ناکار اکاؤنټیبلټی هغه ته وایي چې پاره کې اس شی نه اګنور کوي یو پنی په شماري الله تعالی فرمایي کوم خلک چې یو ځل د ما د انیمی په لس کې راغل دا غي اکاؤنټیبلټی ډیره سخترینه ده او یو سره چې خدای د دوستانو لس کې راغی هغه سره خدای اکاؤنټیبلټی کوي نه بس هر څه ولا کاغذ افاق صحیح شو دوستان سره خسړې سکے موږ ته تسامح وایو څه ورته وایي تسامح معنا دا نم راځي باري پټه ده داس صحیح عربي کې یو شعر دی وای ذل حبيب اتى بذنب واحد جاءت محاسنه بالف شفيع وای چې چا سره د زړه محبت وي نو کداغه ګناه او جرم د تخکاروم شي خو استاد د بدن د داخل نه داغه سل سفارشیان راوځي چې نه سړی سیف الله خان صحیح تاسو څنګه چې چا سره د دلی محبت وي داغه بد سړی ته ودرېږي نه ودرېږي نو ولې اولائک لهم سوء الحساب دغه کسان دوی لپاره ناکاره نه سختي اکاؤنټیبلټی او احتساب دی و مأواهم جهنم او زائد جهنم دی و بیس المهاد او ډیر ناکاره زائد ده افمن یعلم آیا آسو چې داغه دا عقیده ده علم دی یعنی عقیده ده انما انزل من ربک چې دا کم کتاب نازل کړی شوی تا تر جانب درفستانه الحق او دارشتیا دی چې دا چا عقیده دا او پیغمبره چې دا کم کتاب تا تر راغله دی دارشتیا دی کمن هو اعما آیات سره برابر دی هغه چا سره چې غډون دی نابینا دی چې دا حقیقت ورته نه ښکاري الله تعالی یو سره هغه چې دا عقیده دا چې دا قران د الله طرف نه محمد رسول الله تعالی صلی الله علیه وسلم نو دا حق دی اوس بل سره چې دا عقیده نه د خدای ورته وړوند دی ځکه ته حقیقت نه ښکارا کیږي خدای وایي دا دواړه برابر دي قطعا انما خبر دادا یتذکر چې په دې خبره باندې پویږي اولل الباب د عقل مالکان الله وایي دا خبره دومره ډونګه او عمیق خبره ده چې په دې باندې د عقل مالکان پویږي څوک پویږي د عقل مالکان اوس د عقل مالکان څوک نو زوام زدا عقل مالکین سیف الله خان وایي زمانه بالا خو بل څوک د عقل مالک شته نه نثار احمد وایي ارسطو او بهلول هغه زمانه اور ټیټو مرتبه کې هر یو سره داوا لري چې زمانه زیات عقلمند نشتا خو الله تعالی فرمایي ته تاسو قومانه کې جزاء عقلمند چاته وا الذين دعا كفان يوفون بعهد الله چې دای پورا کوي وعده د الله تعالی نو مونږ الله تعالی سره وعده کړی د عالم ارواح کوم ځای کې عالم ارواح کې چې مونږ کله ټول د روحونو په شکل کې نو مونږ الله تعالی سره وعده کړی چې ته مونږ رب یې مونږ الله سره وعده کړی چې ته زمونږ رب او مونږ ټول ستا بندگان یو ته زمونږ رب سوره اعراف دا ټول بندگان واړه ټول څوک پکې نه دي پاتې شي let me find out بسم الله الرحمن الرحیم یو سل دعا یاره
Let me find out. او یوصل ور ها سلام جان ملاش لار ها وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ آیات کاغه چغستلو پروردگار تامن بنی آدم پیدا کو یوصل دعا یا آیت سفلا خان وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ اغستلیو ستا پروردگار د اولاد آدم راستلیو من ظهورهم د شاگانو دوینا ذریتهم اولاد دوی څه اولاد نو د آدم علیه السلام روح ولاړو دغه ګوره او ډیر سارا دنیا روحونه ته چا پیرو کا امثال الزر حدیث کې راځي لکه د سرونه روح میګو شکل کې لکه څه شکل کې لکه سره میجام دا سره سرونه روح میجو شکل کې دا ټول انسانان چې قیامت پورې بصوره پیدا کیږي دا ټول ولاړو صحیح شو ها واشهدهم على انفسهم الله تعالی دوی گواهان کړ په ځانونو خپل گواهان کړ څنګه یعنی وعده ته واغستا نو د کوم شي چې ته وعده وکې ته په ځان په خپل گواه شې چې کوم شي ته وعده وکې په ځان باندې په خپل گواه شې الست بربکم الله تعالی ورته آیا نه مزرب تاسو قالو دې ټولو بلا او جی ته زمونږ رب یې نو مونږ ټولو منل دي ابو جهل منلیو فرعون منلیو نمرود منلیو د دې دنیا کافر منلیو د تیر دنیا کافر منلیو راتلون کی دنیا کې کوم کافران دي ټولو مونږ منلې چې ته زمونږ رب یې صحیح او پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا څومره انبیاء او رسول چې الله را لګړي دي دا دغه وعده د ریمایند کول لپاره را لګړي دي او یې څه دغه وعده مونږ ته را یادې چې ګوره تا الله تعالی سره یو وعده کړی ده چې تب زما رب او زبستا بنده صحیح شو او دغه وجه ده چې هر یو پیغمبر راغلی دی نو قوم ته دغه وعده ور په یاد کړی ده یو خبره دویمه خبره زمونږ پیغمبر چې راغی صلی الله علیه وسلم او لون بنای وحی ورته رااله نو په لون بنای وحی کې الله تعالی دغه وعده ذکر وکړي چې اقرا بسم ربک قل ولا پنامد رب خپل باندې دغه لفظ رب پکې یاد کړه دغه لفظ رب پکې یاد کړه دغه قران کریم چې مونږ شروع کوو نو شروع کوو الحمدلله رب العالمین دغه رب دا بس تکراری دی قران کې بار بار تکراری دی مونږ چې مونږ شروع کوو او الحمدلله رب العالمین رکوع تلار شو وای سبحان ربی العظیم رکوع نو واپس راځو ربنا ولک الحمد سجدی تلار شو سبحان ربی الاعلى چې اخر د مانځه تورسو بیا او رب اغفر لي ولوالدي ربنا آتنا فی الدنيا حسنه قران چې تلاوت کو بار بار دا رب ذکر کو شروع پر رب بار بار تکرارو چې اخر ته ورسو بیا تکرار کو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او دغه انسان چې مرشي نو د مرګ نه متصلا بعد فرشتي ته تپوس کوي نو ورته وای من ربک صحیح شو دا یو کو انسیډنس نه دی دا یو تسلسل دی یو سلسله ده چې هغه تا پرامیس کړی دی الله تعالی سره چې رب می ته زبدي بندې پیغمبرانو دا دریا دکړه په دې قران کې دی بیا ریپیټ کولا په مانځ کې دی بیا ریپیټ کولا ټیسټ بدنوم په دغه نامه واستې شي یعنی ټرم تم نه بدلې یعنی ټرمینال هم نه بدلې کني فرشتہ داوم ویل شي چې من الہ کا ستا الہ سوکته خو ممکن ده چې سیف الله خان وای چې ردی الہ لفظ سره کنفیوز شو صحیح نو فرشتہ هم تاسو کوي نو سوې من ربک چې چا اعتراض پاتې نشي چې زه په دې لفظ باندې کنفیوز شم سو شو په دې لفظ باندې کنفیوز شم الله تعالی نه کنفیوز کوم دینا چې تاسو بوم په هغه کلمه کېږي چې کومه کلمه د ابتدا نه شروع شوې ده کومه کلمه د ابتدا نه شروع شوې ده نو زداړم بنای وعده ده دا ولکه چې داړم بنای وعده ده یو دویمه خبره دا مونږ چې کلمه وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا یو وعده ده الله سره دا څه ده یو وعده ده الله سره او دې دوه جملې دي لا اله الا الله او دویمه جمله ده محمد رسول الله
د لا اله الا الله حاصل دے مقصد زندگی. څه شی دې سیف الله خان؟ مقصد زندگی. او د محمد رسول الله حاصل دے طرز زندگی. دا ولي تو سره بس دا خلاصه ده. د لا اله الا الله حاصل دے څه مقصد زندگی. د ژوند مقصد دا چې الله و پیژنې. د ژوند مقصد دا چې الله و پیژنې. او د محمد رسول الله معنا دا ده طرز زندگی چې کله الله دې پیژندو نو ژوند باندې بیا د محمد رسول الله طرز باندې تیریږي. او دا د الله د پیژنګلې ذریعہ ده. دا د الله د پیژنګلې ذریعہ ده. مولانا روم ډیر عجیب خبره کړې ده. ها څنګه سیف الله خان څه ویلي چې زندگی آمد برائے بندگی. دا مولانا به تمہاری سره وہ زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی. مولانا پورا پیو جملہ کې د خسته خبره کړې چې زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی. خبره صحیح. اوس دغه د خدای بندگی دا د ژوند مقصد دی. خدا بندگی ته برس څنګه د محمد رسول الله اتباع وکي صلی الله علیه وسلم. د پیغمبر اسلام اتباع وکي اسی بدی بندگی که په بل انداز باندې کې قبول نه خدای سره. چې د پیغمبر د طرز نه بغیر وي هغه به خدای ته قبول نه ده. صحیح شو. دیو جی سعدی بابا شعر دے کہ محمد است میں خواہم خدا را. سوئی سے پلا خانہ است میں خواہم خدا را. محمد است میں خواہم خدا را خدایا است حب مصطفیٰ را. پیغمبر علیہ السلام تو وچ او پیغمبر مونږ تا نه خدای غواړو چې مونږ خدای ته ورسوه. چرته ورسوه؟ محمد است میں خواہم خدا را. او خدای نه غواړو چې خدایا است حب مصطفی را. تا نه غواړو چې د پیغمبر محبت مزه کې پیدا کړي. نه چا سره دی ځل محبت پیدا شي نو دا ټول حرکت ورته شایسته ښکاري. دا څه ورته شایسته ښکاري؟ شرکات ورته شایسته ښکاري. بیا سړی دا چې څوک ستا خوښي نو سړی بیا غواړي چې جاموم دا په شان واشي. صحیح. سړی بیا غواړي چې زما د ویښتو خراش تراش بوند هغه په شان وي. سړی بیا کوشش کوي چې روانم دا په شان وي. چې سره دې مینه سړی بیا غواړي چې هغه سلام شي کینی مغشان خبره هم هغه انداز سره وکي. او چې څو پورې دغه انداز د پیغمبر مونږ کې راغلی درغه پورې قبولیت شته نه ترې پورې. او دغه د قبولیت دلیل ولې ځکه دا مسلمه ده چې دغه محمد رسول الله د خدای خوښ دی. د محمد رسول الله د خدای خوښ نو چې څوک ځان دغه په شان کې ناټوم د خدای خوښ دی. ځکه د خدای محبوب دی نو بل دغه د محبوب په شکل چې څوک وي دغه د محبوب انداز چې چا خپل کو نو بس هغه د خدای خوښ دی. واقعي کې راځي چې موسی علیه السلام یو ځل بیان کو ګیره سپینه شروع یو اسرائیلی و بناسو ناغه چې ورته کتل نو بس داغه نو خارج چې خدای ګیره ولا خوند ورک خداغه ګیره تورا وا داغه ګیره تورا وا ناغه چې کور تراغه نو سپین رنگ پیدا کړ او هغه ګیره ورک او ګیره سپینه او د شپې وفات شو. چې خوب کې وکړه بلشبا ورته الله در سره سماو وي خدای وبخل وي خدای وبخل وی پسې وبخل کومه مال خوښه وی مانه تاسو کې دا ګیره سپین رنگ ورکړل. وی مورته یې چې دا موسی علیه السلام بیان کو ما دې ګیره ته کتنه ګیره ماته ډېر خوند راک نه زما ګیره تور وا نو ما د پیغمبر محبت کې دا ګیره سپینه کړه. نو الله تعالی ته زما پیغمبر دغه وخت مال او حیا علی تعالی عذاب درکو. صحیح شو. نو واپس پر سبق ها حضرت ابو بکر ختم تو تفر دا سپان الذين يوفون بعهد الله اغكسان يوفون بعهد الله او تو رولم نبراون کوله به ځکه دې حنا سره تور رنگ وځي دا نکری سره کنه نکری سره به تور رنگ وځي. الذين يوفون بعهد الله زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه چې وسوکولی د مولا سره چې صرف تور وسمه ور کړو نو شیخ صاحب وته ډیر عجیبه وې تا کړه دا مخ تورول شروع کړی
دا مختار ولې کله شروع کړی الذين يوفون بعهد الله آکسان واپس پر سبق یوفون بعهد الله چې پورا کوي وعده د الله تعالی ولا ينقضون الميثاق او نماتي وعده والذين آکسان دا د عقل مالکان الله تعالی ذکر کوي چې ډوم بنه دا چې خدای سره کوم وعده کړی دا هغه ماتي والذین آکسان یصلون چیا غی تړون راولی ما دا آغشه امر اللہ چه حکم کرده اللہ تعالی به پاغی بانے او یوسلا چه دا غی تړون راوستیشی نوز پا تړون بانے تړون مانا جوڑو تړون مانا جوڑو اوز دا جوڑ اللہ تعالی حکم کرده چه اول جوڑ براولی اللہ تعالی سرا دویم جوڑ براولی محمد رسول اللہ سرا صلی اللہ علیہ وسلم دریم جوڑ براولی دا اللہ مخلوق سرا سلورم جوڑ براولی انسانانو سرا پینزم جوڑ براولی مسلمانانو سرا شپږم جوڑ براولی خپل دوستان او رشتہ دار سرا دا ټول جوړونه په مختلفو میدانونو کې دا ټول نو پته ولګی دا چې توڑ او شلون د الله تعالی بالکل خوښ دی شلون د الله تعالی بالکل خو د يهودو بدترین عادت الله تعالی قران کې ذکر کړی دی چې د جوړ خیال نه ساتو توڑ به راوستو سبه راوستل شکستان بستان نه شکستان د بستان قائل نو د څه قائل د شکستان او شریعت اسلامي دې قائل دی څه بستان دا خو ډیپند کوي کنه نو استاد سورہ البقره سیف اللہ خان صاحب کو غصہ دے سیف اللہ خان تم کی نظر کی دا خدا سوچی او سڑے ہو ما بیانو کو جمعہ کی حل تکلی کی ہاں نو غیبت پانے بیانو کو دا غیبت دا جریمہ کبیرہ دا یعنی دا میجر سن دے ناغر اتر بیان نبھا دے مولانا سے مولانا سے روز بوڑا وفات دے مولانا سے میں ہاں دا غیبت واقعی ډیر لوی جرم دی ما او دا ډیر لوی جرم دی ورته چې سړیو کې سینې په یخ شي زه یې څه یو ورته د ماول تاسو څخه غاب سره باید د څنګه فضل په دا اسلام لار نه جوړه هغه چې جوړ وسره کې د اثر د کور تربیه د تام ګډوډي نه بل دا په ډیپند کوي نه نه یو خدا سوي چې یو سړی داسي وي چې سړی دا خو سړی کوي خپل تعلقدار چې دا سړی د کم مزاج سړی دی چې کزه ور سره جوړ ساتم د اصلاح کې دی شي الته جوړ مسته الته ټول خراب دی ځکه ټول ور سره کو خاصم په گمراه دی زیبا نور په گمراه کیږي صحیح اوس رشتہدار بیا تا هر یو رشتہدار سړی ته معلوم رشتہدار کم مزاج سړی دی کني معلوم سړی دا موږ اوس په رشتہدار دوستان ټول پیژنو نه موږ دا ځکه خاطر دماغو مې سړی سړی خپل کزن وی سړی وی دا خاطر دماغو خاطر دماغ سړی دا خبر نه پوهیږي او کله به لر رشتہ دار وي لر رشتہ دار خو عقلمند خبره ته وکی او چې کله مطمئن کې نو خبره ده سره مني صحیح ده انسانان الله تعالی مختلف خوینه ور کوي انسانان سعدی بابا وای چې نه هر ځن زنستو نه هر مرد مرد سوې نه هر ځن زنستو نه هر مرد مرد خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد او دا پینځه ګوته د یو لاس دی خدای کې دوه ګوته یو شان دي خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد نو غوي هر سړی سړی نه دی او هر خدا نه ده صحیح هر خدا نه ده او هر سړی سړی په سړو کې سړی دي څه په سړو کې خاص فرق دي چې غسري سړی دي او په خدو کې څه خزي دي چې اخزي دي ها صحیح یا بابا عبدالرحمن هم دغه خبره کړې ده وی چاچ کړه دې دنیا وتا سری دی داغو پسر پرته خاور ایری دی اوی نادانا کدی دنیا باندې نازیږي دانا یانو تداټو کې مسخره دی او بلی وی چې به خدایا محبت کړي هغه خلق ناری نه واړه خراو خزي خریدي صحیح نه وای چې کوم خلق دینداری ني او زما په نظر کې سړي خردي ناغوی چې به خدایا محبت لی هغه خلق نارینه واړه خره او خزي خریدي او اخره ذخیره د دنیا مکه و رحمانا سی
چې ذخیره د دنیا مکه و رحمانا دا همواړه د خاورو ذخیره دي ځکه انجام خو هم دغه دی نو تا رحمان بابا څه هغه جوړ حمید جانو خوړو حمید جانو روښه رحمان بابا روښه نو آیت نمبر 19 نمبر آیت دا آیت نمبر 25 رستنه حصہ وګوره پیدا رکھا وما يضل به الا الفاسقين گمراہ کی دی سرا مگر ناکار خلق اس ناکار خلق سو نو دا اللہ تعالی دا ناکار خلق کو صفت بیان ہے الذين دعا خلق دی ينقضون عهد الله چې دایما تبي وعده الله تعالی من بعد میثاقه پس د دینه چې دا وعده مضبوطه کړی دا مضبوطه وعده الله سره کړی دا په قسم باندې خو بیا یې ماتای الله تعالی دا خلق نه دی دا ناکار خلق دی او دویم ناکار صفت دی ويقطعون ما امر الله به ان يوصل او دیشلوی قطع کئی کٹ کئی ما آشے چې امر کړی دی الله تعالی دا غیر تړون نو امر کړی دی الله تعالی دا تړون چې ما سره برشته پیدا کړي الله تعالی سو حکم کړی دی انسانانو ته چې ما سره برشته پیدا کړي الله تعالی انسانانو ته سو حکم کړی چې انسانانو سره برشته پیدا کړي الله تعالی انسانانو ته سو حکم کړی محمد رسول الله سره برشته پیدا کړي الله تعالی انسانانو ته سو حکم کړی مسلمانانو سره برشته برقرار ساتي الله تعالی مسلمانانو ته سو حکم کړی رشتہ دار سره بتلون ساتي صحیح شو سورہ نساء سورہ نساء پیرامو لنبنے ہے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم او انسانان اویرے گئے دخپل پروردگارنا الذی آغا پروردگار خلقکم چتاسو پیدا کرے من نفس واحدت دیو نفسنا دیو آدم علیہ السلام وخلق منها زوجها پیدا کرے در نفس جوڑا دو حوا وبث منهما اخوار کړي دي منهما پیدا کړي منهما د دې دوارونه رجالا کثیرا ډېر نارینا و نساء ډېر زنانا دا ټول دنیا ته ډکه شوې ده واتقوا الله الذي يرجى الله تعالی نه اغه الله تساعدون به چې تاسو یو بل غوښت کوي دا اغه الله په واسطه چې سړي ضرورتي نو سړي ته خدای د پاره سو ورته خدای د پاره سړي سره سو زیاته کوي دا څه کوي خدای د پاره دا زیاته را سره الله تعالی وای ته زمانوم د غبل ته قران دکې او چې کله ستا وسراشي نو بیا دې په نظر کې نه صحیح یعنی تاسو سره زیاته کیږي خو بل ته خدای د پاره دا کار را سره مکوا یا خدای د پاره را سره امداد وکړه الله تعالی وای چې دغه خدای چې کله ستا وسراشي ستا خو بیا ظلم کې زیات نه صحیح یعنی معنا دا چې شرم نه درځي چې تاسو سره زیاته کې خدای دی یادي چې ته زیاته کې بیا خدای دی یاد یوا چې تاسو ضرورت نو خدای دی یادي او چې بل کا ضرورت بیا تاسو خدای نه یادي خبر دین کړه صاحب خبره الله تعالی وایي چې زما په دینوم باندې د بل نه غواړي چې بلم زما په نوم تاسو سوت نو بیا غلم ورکاو کنه صحیح شو یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شپږ خبره وکړي وی فرمایل چې ان الله حرم علیکم عقوق الامهات الله تعالی تاسو باندې حرام کړی دي چې د میاندو نافرمانی وکړي دچا د میاندو نافرمانی وکړي ووعد البنات خدای در باندې حرام کړی دي چې لونه ژوندې خای کوي ځکه عربو کې دغه رواج ومنع وهات او الله تعالی در باندې حرام کړی دي ومنع وهات چې بل توای راکا او ته چاله د ورکو قائل نه ومنع وهات چې بل توای راکا ها او ته چاله د ورکو قائل نه او به فرمایل وکره لكم الله تعالی دا بدګنی تاسو د پاره وکره لكم الله تعالی بدګنی تاسو د پاره قیل وقال هوای خبره کول به سبي بنیاد خبره کول قیل وقال معنا څه شي بی بنیاد خبره چې فاونډیشن نه بسره لګي
نه نه بی بنیاد پروپاګاندا چوي ورته موجوده دور کې ورته سوې پروپاګاندا د پروپاګاندا حقیقت نه بس پروپاګاندا هي صحیح ادا څه خورشي ځکه څو تاسو کې چې راځي چې عام دي وقيل وقال وكثرة السؤال او الله تعالی تاسو د پاره بدمنی کثرت چې د مقصد سوالونه کوي څه به مقصد سوالونه کوي و اذاعه الاموال او الله تعالی تاسو د پاره بدمنی چې خپل مال به مقصد ضایع کوي واتقوا الله الذي ورجى الله تعالی غنا تساعدون به تاسو یو بل غخت کوي داغه پنامه ولرحام او یریږي درشتونه ولرحام او یریږي دسنه درشتونه چې رشتې مکټ کوي رشتې مکټ کوي یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله الله تعالی رشتہ داری پیدا کړه څوک رشتہ داري خدای په باندې یو شکل دی دا ریلیشن دی د دې خدای په باندې یو فزیکل شکل دی یو دنیا ده هغه ته وایي ورلد اف ماډلز سو ورته ورلد اف ماډل یا ورلد اف سمبلز صحیح نو دا زمونږ ټول اعمال دي د دې ځان د الته یو شکل دی د دې عمل له اکبد عمل دی د دې ټول شیانو ځان له الته یو فزیکل شکل دی اټروشن ورته ځان له یو فزیکل شکل نو دا رنګ د رشتہ دارین یو فزیکل شکل دی نو چې الله تعالی دا رشتہ داری کله فزیکل شکل کې پیدا کړه نو ورته وروړاندې شي نو دا وروړاندې شي ورته رسول نو رسول نو ورته انت الرحیم ستانم دې رحیم ستانم دې رشتہ دار ته سوې رحیم وانا الرحیم زمانم دې رحیم ستانم دې رحیم ازمانم دے رحیم یس کے دیو یا فرق دے رحیم او رحیم نا اللہ تعالی ورتے بک آخذو و بک اعطی پتا بڑیرو خلقو لخیر ورکوم او استاد وجی بڑیرو خلقو لعذاب ورکوم پتا ہو لگے چی پتا بڑیرو خلقو لخیر ورکوم او استاد وجی بڑیرو خلقو لعذاب ورکوم یعنی معنی دا چی سوک در رشتہ دارائی خیالو ساتی اللہ تعالی ورڈیر خیر ورکوی چی سوک نو ساتی اللہ تعالیٰ والا سزا ورکړي صحیح او یو بل حدیث کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې صل من قطعك واعف عن من ظلمك واحسن الى من اساء اليك چې څوک د سر رشتہ کټ کوي ته ورسره تړه هغه ته نظام راخي خپل نظام یې داوګو دا تار دی یو طرف یې سلامت سره دی دا رشتہ داری ده یو طرف یې سلامت سره دی بل طرف ما سره دی اوس سلامت په دې تار باندې زور کوي زما د لاس خلاصي چې دا رشتہ ختموم صحیح خو زه په زور نه کوم کزه په دې غاړه زور کوم په دې غاړه نو څه بوشي دا نس کې پریشي نو پیغمبر اسلام فرمایل چې سلامت زور کوي خلاصي تور پسې داسې نرماوه داسې کو نرمور په دې کټ نشي ځکه په هغه غاړه زور کوي په دې غاړه زور کوي خدا کټ کیږي کثر خلاص مصر رئیس نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې سل من قطعک تړون ساته هغه چا سره چې څوک تانه رشتہ خلاصي تور پسې تار نرموا واعف عن من ظلمک کچا در سره جاته وکړو ته معاف کا واحسن الى من اساء اليك چا در سره بدی کړی دا تو ور سره احسان وکړه چا در سره بدی کړی دا تو ور سره څوک احسان وکړه سره خو چې رشتہ داری ختم نشي رشتہ داری ختم نشي دا مومن الله تعالی هم غواړي پیغمبر اسلام دا غواړي چې سره مومن شي او نه شیخ نو مقوله او نو هغه اصفهان ته راغلو سعدی بابا نو بازار کې روانو یو اسپانی کو په جن ځکه سعدی شه السلام علیکم وعلیکم السلام ویجی ته سعدی صاحب یو دغه څه وګڼم نو سعدی صاحب په فورن تاسو کې شما د اصفهان ته دا اصفهان دی بلې نو ورته دا اصفهان خلک څنګه خلک دي ځکه یې په لومبي دل لاغلم سره دې پاتې کېدل غواړم نو سړی کوم ځای ته نه ولر چې نړتا چې سره ملاو شي ورته سره دې پاتې کېدل غواړم دا ګناډا هل خلک څنګه خلک دي سړی طبيعت معلومه نه ورته چې دا ډېر خلک دي وې څنګه خلک دي وې احسان فراموش دي
احسان فراموش نه دي. څوک ورسره احسانو کی نو د احسان بدله خامخا خلاصي. نو هغه ورته هم چې سگان شیراز نو هم څو قران شیراز هم څو قران شیراز دا خو د شیراز د خرونو په شان دي. هغه ورته شیراز د خرونو په شان وي او دوه خرونه د یوم دونګګری خپل خپل ورته نه رسي. دا بلم غری نو دا هغه خپل خپل راځي دی هغه غری هغه دی غری دواړه یو بل سره احسان کوي غری احسان نه دی. صحیح. نو سره هغه اصفهانه هغه په بل سایډ ایکستریم ته لاړ. ویجی داري غیرتمن خلک د اصفهان ده. وې څنګه غیرتمن خلک دي؟ وې د بدای بدله خامخالي به غیرت نه دي. څنګه دي؟ غیرتمن خلک ته شکر سره زیاته و کی د سپېړې بدله په پړق باندې خلاصي. نو سادي بابا ورته هم چې سگان شیراز دا خو د شیراز د سپو په شان دي. ځکه یو سپې غفو کې بل ورپسې غفو کې دې چکوړګي هغه هم چکوړګي. صحیح خو بدنه پریوي. صحیح. ناسپانه غریب راشه کوم دا د صورت دي هغه دواړه تا تین تیار کړل. نه دې کې څه نمبر ورکړي نه دا غي کې خو پدې کې خورا کړ په دې بل کې دي سپیکرل. نو ورته سادي بابا ته عقل من سره واسترا ته وایا چې د خو خلکو شناخت څه دی یا کوالټي څه ده. نو سادي بابا ورته وې نه کی به بدلې نه کی کار خران است و بدی به بدلې بدی کار سگان است و نیکی به بدلې بدی کار انسان است. چې د بدای بدله کې نیکیو کی دا د انسان کار دی. خدای ډېر وسیع ظرف وایي دا ساله کار دی. دا ډېر وسیع ظرف وایي. خو د انسان فطرت ته شیشتا. صحیح. خوځدار چې هغه فطرت ولا چېړل غواړي. فطرت ولا چېړل غواړي. صحیح. وزمون پښتنو په مزاج کې هم دا شیشتا. اول خو زمون مزاج کې دا چې پړک درک نو پړک سره ورکی یا پړک ورکی کو وسیله دې څلور ورکی یو څو لګته ورکی. صحیح شو. خو کوم بالفرض هغه ضمیر ته ولا اوچېړه یعنی ذاته دی وسره وکړو خو فورن دی ورته وي یاره ما معاف کمانه ډېر شو بس فوري ته هغه وډرال شي. ځکه په نشه کې شیشتا. صحیح. او بلکې دا نه بلکې د بل محفل کې ستا تعریف هم کوي. اسف الله خان دا ډېر کردار سره دا کله ما فيه نه وته کردار سره دی غوې د سړي زوی نه دی. صحیح. او د سړي زوی نه مال الله تعالی کړو چې واسه به راځي سر په لاندې کو په باندې کو. صحیح. وکړه ورته وی چیرې بس مان زیات یو شو پوینه شو ام معاف مې کا بس به تعریف را دي کوي دا خاصه ده. صحیح ده نه. نو واپس خپل سبق ته چې والذین کسان یصلون ما امر الله چې دوی جوړ راولي تړون راولي دا شی چې امر کړی دی الله تعالی غیبانه یو سره چې جوړو تړون راوستي شي. ويخشون ربهم ايريجي دوی پروردگار خپلنا ويخافون يريجي سوء الحساب دنا کار حساب دا. نو دې نه پته ولګی دا چې کوم خلک رشتہ دار سره احسان کوي سره دې کې رشتہ دار سره بدیوم کوي د سره الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې اکاونټیبلټي سخت نه کوي. نر به اکاونټیبلټي کوي. ذکر د کریډټ جوړ شوی دی. د څه شي دی کریډټ. نو کریډټ په چې جوړ نه بانکونو ورته بلا لون ورته نو الله تعالی سره کړی دا کریډټ جوړ شو نو الله تعالی بلا دې جرمونه ته معاف کوي. والذین واکسان صبروا چې هغه د صبر مظاهره کړی دا ابتغاء وجه ربهم اغوی لټوي رضامندی د پروردگار پر صبر کوي برداشت کوي د استقامت مظاهره کوي سره لپاره چې د الله تعالی رضامندی ورته حاصل شي. واقاموا الصلاة اقائمي منذنا وانفقوا مما رزقناهم خرج کوي مما د اغنا رزقناهم چې موږ ورته ورکړل دي مال سرن پپټا و غلانیتن اپخکارا پپټم خرج کوي پخکارم خرج کوي. کلا پخکارا باندې خرج کول دا د شریعت په نظر کې ممدوح وي او قابل تعریف وي او کلا په پټه باندې دا د شریعت په نظر کې قابل تعریف وي. نو علماء کرام ذکر کوي چې ادارې لشه ورکه نو اوپنلی ورکا څه لشه ورکه انسټیټیوشن لا نو څنګه ورکا اوپنلی ورکا. سیف الله خان ته وای چې ته ادارې لا مسجد له څه ورکه نو اوپنلی ورکا. څنګه دا خو چې باندې احسان نه نه چې باندې احسان دی نو څه ورکه دا ته قاضي فضل الله ورکه کې ادارې لا نو وای دا اوپنلی ورکا چې د نورو ته هم ترغیب ملاوي شي.
چې دا نور انکریج شي او چې فرد لور کې هغه سیکریټلی ورکا چې دا غي عزت مجروح نشي چې فرد لور کې هغه سیکریټلی ورکا ځکه اوس مثلا سیف الله خان دا کار کوي خو بل فرد دا څه وي چې د سر رپورټ یو بلی نیولې ده هماته قاضي سے واره دا $100 صحیح نو $100 کو بدې راکې په زما عزت پر دې ټول خلکو په نظر کې ډېر ډېر مجروح شي صحیح نو ته چې بیا بار دې نو مال راکړه دا تر ځان ته $50 وانفقوا مما رزقناهم ناس حیات بل خوینا د بیا منل دی یو چيله صحیح او دې وڅ په کوم ورځ واوره وری په اوره دی وی لم په تبکو چې په کوم ورځ باندې واوره وری یو واره په ګرانه هیڅ نه نو دا فرق وانفقوا مما رزقناهم خرقی مما داغشینا رزقناهم چه ورکڑی دی مونگ دیتا سرن پپٹا و غلانیتن پخکارا ویدرعون بالحسنت السیئا ادفقی پنیکی بانی بدی پا بدای نه دفقی پنیکی باندې بدی چا سره زیاته کړل دی ور سره احسان کوي د سادي بابا خبره اولائک لهم عقبى الدار ددائے کسان لپارا عقبى الدار بہترین انجام دے عقبى الدار مانا بہترین انجام ددائے خلق لپارا دے اس بہترین انجام سے شاید $100 ورته ملاو شي الله وینا جنات غدن دائمی باغونه دي داسې باغونه دي ایور گرین دي ایور لاستینګ دي هیڅ یو نعمت پکې ختميږي نه الله دې موږ ته بوزي جنات غدن دائمی باغون دی یدخلون آدو باغیت داخلی گی ومن صلح من آبائهم او آغسوک چه صالحانو د پلارانو نکانو دوینا وازواجهم اردوی د سپاوسنونا وذریاتهم د دوی د اولادنا والملائکتو فرشتے يدخلون علیهم داخلی کی بدوی بانے من کل باب د هر دروازینا سلام علیکم سبوی ورتا فرشتے پہ داخلی د هر دروازینا جنت کے اور فرشتے بولتے السلام علیکم سلوٹ بگئی ورتا سمجھو لوی حیثیت تے فرشتہ با سلوٹ گئی سلام علیکم وی سلامتی آدی تاسو بانے بما صبرتم فسبب دے چه تاسو کم د صبر استقامت مظاہرہ کردا فنعم عقبى الدار پس بہترین صالح انجام دے والذین او آکسان ينقضون عهد اللہ چه غیمن ماتوی وعدد اللہ من بعد میثاق پس دے چه مضبوطے کڑے ودا ویقطعون اکٹ کئیما امر اللہ آغا چی امر کردے اللہ تعالی غیبان ایو صدا چی جوڑے راوستے شوئے افسدون فی الارض افساد پیلاوی خوری پزما کے اولائک دا کسان لهم اللانا دوید پارا لانت دے ولهم سوء الدار دوید پارا ناکار زائدے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا الحمد بالقرآن زمنا وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وأرحم الراحمين اشتياق